زمارونو دا روجي چې کله فرض شولې په دې کې لږ غوندې عدلون بدلون هم راغلی دی. اوله کې خو چې روجي فرض شوي وي نو هغه د رمضان المبارک نه وي. بیا د رمضان المبارک روجي چې کله فرض شولې په 15 د شعبان باندې په 2 هجري کال باندې په 15 د شعبان باندې په مدینه منوره کې به روجي د رمضان دا فرض شولې. نو اول فرضیت د دې داسې و چې روجه به دې ونیوله او ماښام به راغی روجه به دې ماته کړه نور پرېوتو سره، خو چې کله به ته د ماښام نه وروسته اوده شوي سترګې به دې پټې شوي او بیا به د خوبه پاڅېدې بس ستا به ډایرک روجه شروع شوله. اوس مثلا یو سړي به روجه ماته کړه د ماښام د اذان نه وروسته ده غوښتل چې راځه د ماښام د دې اذان نه وروسته د ماسخوتن د مونځه پورې لږ خوب وکړه یا غیر اختیاري ته به اوده شولې. چې څنګه به اوده شو او ته به بېرته 2-3 منټه 10 منټه بعد را پاڅېدې بس ستا به بیا روجه شروع شوله. ان تر سبا بیا د نور د پرېوتو پورې به روجه وه. دا ډېر تکلیف و. دقه رنګې نکاح پکې مکمل بنده وه. الله جل شانه د هغې اجازه مو ورکړه. الله جل شانه بیمارانو ته د روجې د خوراک اجازت ورکړه. که بیمار ټیک شو نو بیا به روجه نیسي، او که داسې بیماري وه چې د هغې د ټیک کېدو اړو توقع ونه او یا بیمار ته مرګ راغی نو وصیت به کوي چې ما 10-20 دیش روجې خوړلې دي فدیه ورکوي. دقه رنګې هغه ښځې چې ماشومانو ته پی ورکوي او د دې د روجې نیولو د وجې نه په ماشوم کې کمزوري راځي، ماشوم مرګ سره مخ کېږي، دې ته داسې تکلیف واقع کېږي دې ښځې ته چې ماشوم ته پی ورکوي چې د برداشت نه بار دی شریعت وایي روجه وخوره او بیا به قضایي خامخا راوړي. همدې صاحب سره یو ښځه ده او د هغې ماشوم دی حامله ده او هغې ته دومره مشقت او تکلیف په دې روجې نیولو باندې رسي چې د هغې ماشوم چېرته ضایع نه شي او یا دې ته دومره د برداشت نه ډېر مشقت او تکلیف رسي نو دا هم روژه خوړی چې بیا به یې قضایي راولي چې ټیک شوله. همدغه رنګ یو څوک بیمار دی، شوګر دی، بله څه غټه بیماري ده او ډاکټر ورته وویل که ته چېرته روژه نیسي او ډاکټر مسلمان او د روژې او د مونځ پابند و چېرې ته روژې مه نیسه ځکه ستا تکلیف سیوا کېږي، بیماري د روژې نیولو سره زیاتېږي. نو بیا دغه بیمار به روژه نه نیسي او چې ټیک شو قضایي به راولي، که ټیک نه شو نو بیا به د هغې روژې فدیه به ورکوي. مسافر په سفر باندې لاړ نو هغه ته شریعت د روجې خوراک اجازه په قرآن عظیم الشان کې ورکړې ده. بیمار ته او مسافر ته چې روجه یې وخوړله د سفر په دوران کې نو پروا نه کوي دا دی چې د سفر نه راستون شو بیا دې قضایي راولي، قضایي پې فرض ده. څنګه چې په چا باندې روجې نیول فرض دي همدغه رنګې پې بیا قضایي فرض ده. خو یاد ساتئ که چا بغیر د عذر نه د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله بغیر د عذر نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ده نه د ټول عمر روجې بیا الله نه قبلوي که ټول عمر روجه د یوې روجې په بدل کې ونیوله. دا د رمضان المبارک روجه د دې خپل خصوصیت دی، د دې زمانې د دې وخت خپل برکات دي، د دې خپل عزت دی. الله ورته عزت دی زمانې ته د رمضان المبارک میاشت ته ورکړې چې دا ستا نه بې روجې تېره شوه بغیر د عذر نه که ټول عمر روجې ونیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا الله جل شانه تا ته هغه اجر او ثواب د دې یوې روجې چې رمضان المبارک کې تا نیوله هغه اجر او ثواب تا ته په دې ټول عمر روجو باندې بیا نه میلاویږي. نو احتیاط به کوې، داسې نه چې په ګوته باندې دې درد دي، ګوته دې زخمي ورته وایي چې زه بیمار یم روجه خورم. دا معمولی مشقت په روجه کې دا خو هر چا ته رسي، بیا خو روجه پاتې نه شوه. د سر درد دا بیماری نه ده،
دا خو عموما چې سړی وږی شي چې پریدي نسوار پریدي سګرټین پریدي د قرنګ د ناشتي ادي خلک د تورو چیو ادي خلک د شنو چیو سره عادت خلک هغوی چې خامخا د سحر نه ماښامه پورې د خپل عادت پوره نه کي نو په سر به درد هم راځي د قرنګ معده به سوځي معده باندې به درد هم راځي اډوکي به سستیږي اډوکي به درد کوي بدن به سستیږي نو پروا نه کوي دغه بیماری نه ته وایي چې نه زما بدن چې دی سست شوی دی زه روژه نه نیسم یا په سر مې درد دی زه روژه نه نیسم او یا اډوکي مې درد کوي زه روژه نه نیسم معده مې سوځي معده مې خوږېږي زه روژه نه نیسم نه 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 دا د روژې عذرونه نه دي که په دې وخت کې چا روژه وخوړله ګناهګار دی او که ټول عمر یې بیا قضایي راوړه هم نو دغه اجر او ثواب به ورته نه میلاوي